فخرالدین نظامی رحمه الله یو ډیر لوی پیر صاحب تیر شوی دی د هغه یو مرید و دا مرید پیر صاحب ته راغلو دربار ته پیر صاحب ماله یو داسې وظیفه راکړه چې الله رب کریم دیدار ماله نصیب شي پیر صاحب ورته وایي بچې فرض لمونځ پرېږده دا مرید ډېر تعجب کې شو چې پیر صاحب ما سره ډب ولګولو په څنګه کور ته راغلو د فرض لمونځ پرېښودلو جرأت نه کېدو هغې په سبا بیا سوال کوي پیر صاحب ماله داسې وظیفه راکړه چې ماله الله رب کریم زیارت وشي بیا ورته وایي فرض لمونځ پرېږده کور ته راغلو د فرض لمونځ پرېښودلو جرأت نه کېدو په درېیمه ورځ ورته بیا وایي پیر صاحب ماله داسې وظیفه راکړه چې د الله رب کریم زیارت ماله نصیب شي په درېیمه پیره ورته پیر صاحب په غوسه کې وایي چې تا له خو ما ویلي وو که نه چې د الله زیارت غواړې فرض لمونځ پرېږده دا مرید چې کور ته راغلو د فرض لمونځ د پرېښودلو جرأت نه کېږي ده وویل راشه نن دا سنت پرېږده چې څه کېږي ماسخوتن سنت پرېښودو کور ته لاړو اوده شو چې اوده شو سترګې ورغلې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وشو پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایي اے ظالمه اے د الله بنده ما تا سره څه ظلم کړی دی ما تا سره څه زیاتی کړی و چې نن ماسخوتن تا زما سنت پرېښودو فوراً را پاسېدو او داسې وکړالو اولې سنت ادا کړو سحر پیر صاحب په خدمت کې حاضر شو پیر صاحب ما خو بېګا دا رنګې چلو کو دا کیفیات مخې ته راغلل پیر صاحب ورله جواب ورکوي بچې که چېرې تا فرض لمونځ پرېښی و تا ته به د الله زیارت نصیب شوی و تا له به الله دکه الفاظ وي چې ظالمه ما څه ګناه کړي وو چې زما فرض حکم دې پرېښود نو دومره سخت وعیداتو باوجود چې یو سړی لمونځ نه کوي نو هغه به بیا کم انجام وي فرض خو پرېږده سنت پیغمبر فرمایي من ترک سنتي څوک چې زما سنت پرېږدي لم ینل شفاعتي هغه به د قیامت په ورځ زما د شفاعت نه محرومه وي څوک چې د جمعې په ورځ دا سنت نه کوي او فرض وکړي او ډایرکټ منډې وهي هغه د دا خبره په دې دواړو غوږونو کلاو غوږونو واوري چې د پیغمبر صفا اعلان دی من ترک سنتي لم ینل شفاعتي څوک چې سنت نه کوي دا به د قیامت په ورځ زما د شفاعت نه محروم وي کله نه کله انسان ډېر ضروري کار وي یا بیمار دی نشي کولی هغه ځان ته یو خبره ده کله نه کله پروا نه کوي خو چې تا عادت جوړ کړی دی نو بیا دا حدیث ځان ته مخې ته کړه د زړه په تختې باندې ولیکه انشاءالله تعالی به دا خپې ګواهي درکوي چې هلکه لمونځ وکړه هغې نه پس توبه راځي جرأت به نشي کولی چې بغیر د سنتو